إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. مخکې درس کې ما تاسو ته ویلو چې غیبت څه ته ویل کېږي او ګناه څه دی، په څه وجه باندې خلک غیبت کوي او داغي علاج څه دی. نننی درس دا به د دې متعلق وي چې بد اخلاقی څه ته وایي او بد اخلاقی باره کې احادیث او دا بد اخلاقی انسان ولې کوي او د دې علاج څه دی. اول خو ټول نمخ کې دا ذهن کې خودل پکار دی که انسان ښه اخلاق ساتي نو پیدا خپل ځان لده او که بد اخلاقی کوي نو نقصان یې هم دته دی ټول نمخ کې. یو لوی نعمت چې الله رب العالمین انسانان لا ورکي هغه خیسته اخلاق دي او د قیامت پر ورځ باندې میزان کې ټول ندرون شي هغه خیسته اخلاق دي. خو بل طرف ته یو ناکار عزیز چې د انسان نیکي بربادي عملونه بربادي هغه بد اخلاقی ده او بد اخلاق خزا کډیر خېستوي نو دا خایست ټول ختم شي د بد اخلاقۍ په وجه او دا سيناري نوي نو هغه خایست تباشي د بد اخلاقۍ په وجه هغه خوونه هغه پټ شي د بد اخلاقۍ په وجه باندې. نو دا مونږ ته دین اسلام تعلیم راکوي چې حسنوا اخلاقکم، خپل اخلاق خیسته کړئ او په نارینه او زنانه کې صلاحیت راتلل اصلاح کېدل هغه دا دي چې خیسته اخلاقی وي او د بد اخلاقۍ نه انسان بچ وي. خدا اخلاق دا د زړه نه پکار دي، صرف ریاکاری نه د پکار. لکه بعضی دکانونو کې مارکیټونو کې ویل شي چې تاسو به کسٹمر سره ډېر په خندا او په ښه طریقه خبرې کوئ او کنه کوئ نو کار نه به وباسو او تنخواه به نه کټ کو. نو هغه داسې خسته انداز سره خلکو ته ویلکم وای چې انسان وای چې دکان ته بار باسلې او کداغه کس بهر ورسره ستا معامله رااله نو کنځلیم کوي بدردیم وای جګړیم کوي. معلومه ده شو چې هغه اخلاقی په پیسو باندې خرج کړي. دکان کې چې ښه اخلاق هغه د پیسو او دا بهر اصل اخلاق دي. نو بعضی کسان اسی خلکو ته ځان خودنې د پاره ځان ښه اخلاق ولا غشو کوي دا الله نه قبلې د زړه نه ښه اخلاق هغه پکار دي.
او بد اخلاق انسان د بد اخلاق خبري خوخي او بد اخلاق خلقي خوخي. الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. نو دا بد اخلاقی داسې یو خوی دی په دې زړه کې چې کله په دې زړه کې راشي نو بس دی بیا بالکل په اسانه بغیر د فکر نه بغیر د سوچ نه خرابې خبرې کوي او ګنده عملونه کوي. ولې هغه اخلاقی خراب شوي دي، زړه خراب شوی دی. ابن تیمیہ رحمه الله د اخلاق بارکه کوم نظریه چې دا د غي بارکه جدا یو کتاب لیکل شي، محمد عبد الله عفیفی لیکل دی او هغه کې هغه دا خبره کړې ده چې دا اخلاق د ایمان سره تړل شي. کوم انسان چې په الله باندې ایمان دی هغه وحده لا شریک ګڼي او شرک ورسره نه کوي، نه په علم کې نه په قدرتونو کې. دا نه وي چې ګنې پیریانو په غیب پوهیږي او باباګانو په غیب پوهیږي او قبرونو والا هغه اولاد ورکول شي یا چرته کې باران ورول شي، بیماری لري کول شي. نه بلکې د ایمان دی چې د ارس د خدای توب کارونه صرف الله کوي. خالقم الله دے، رازق رزق ورکون کے داوم الله دے او بادشاہی دغه الله په لاس کې او اختیار کې ده. او د معرفت وی چې الله پاک هی د عبادت لایق دی. زبا سجدی قبرونو ته نکوم، بوتانو ته ونکوم، صرف الله ته سجدی کوم. غیبانه را مدد شه په سخت کې دا به صرف الله ته وام، یا الله مدد پوم، بل چاته مدد د پاره او مرسته د پاره आवाजونه هغه بنکوم غیبانه. او دغه رنګي د انسان د الله سره ډیر زیاته مینه وي، دومره مینه چې دا سیمینه د الله نه سیوا بلی چا سره نه. او دغه مینه په وجه باندې د هغه کارونه کوي کوم چې د الله د رضا کارونه او هغه کارونه ځان بچ کوي کوم چې الله په خپکی. نو اوس تو ګورا چې په دې طریقه د چا توحید وی د چا ایمان وی نو داغه اخلاق ډیر زیات اوچت وی او هغه دنیا کې او آخرت کې دواړه اوچت ډیرای باندې وی، اوچت مقام باندې وی. او د عملونه کمال والا عملونه اوچت مقام ته رسیدون کی عملونه. دا خبره امام ابن تیمیہ رحم الله هم کړی دا چې اخلاق د ایمان سره تړل شي. او دا خبره امام غزالی رحم الله هغه هم کړی دا چې دا ایمان سره تړل شي. بیا دا څنګه چې په موسکی او پروژه کې ریاکاری نشي کوله او دروغ نشي ولې خلکو ته چې ما دومره رکعات نفل وکړل او ما تهجد وکړل او پکې نه کړی دي نه. نو داسې یو خو اخلاق پتا کې نه وي او خلکو له دوکا ورکه. مثال څوک رښتې لرال او خبرې وته کوي چې زمون لور خو دومره صبرناک ده بالکل اړو غوسه ول نه ورځي او پکې نه غي سار وختي دوه لوخي مات کړي د شیشې. او دا خلکو ته وایي چې دا زما د لور خو ډیر اخلاق والا ده او ډیر صبرناک ده او ډیر په نرمۍ سره خبرې کوي او جواب چاته نه کوي. او پکې نه ماسپوتن به وسره جګړه کړي، په جګړه کې وو د شي د جبینا او لپنای واړي. نو دروغ ویل په اخلاقو کې عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا سکس الله پاک بیا رسوا کوي. اخلاق پکې او شی شته د نه او خلکو ته ځان داسې شو کوي نو الله رسوا کوي. او دا د الله رب العالمین سنت دی او طریقه ده چې پاک او پلید جدا کوي. یو وخت داسې راشي
دې کې اوس دا مسله ده چې آیا که یو کس هغه بد اخلاقۍ باندې ټول رالوی شوی دی، چا ورته اخلاق ښودلې قدرې نه دي چې جواب به صحیح چلی او تندې او دا مخ به دې روڼ ساتي، دا په تندي کې باره نه بجاوی چاته، د چا په راتلو به تنګېږي نه. لوی پراخه ځای دی، یو لوی بلډینګ به او 12 کمرې به او یو کس وځه که میلمه راشي او بس تنګ به چې دا څه وشول، دا دوی په دې وخت کې څنګه رالل او ولې رالل. دا د بد اخلاق خلکو هغه نښې وي. نو یو کس وایي چې آیا زما د بد اخلاقۍ علاج کېدی شي او که نه؟ نو ګوره مونږ هم چې سکول کې وو نو مونږ ته یو استاد دا وی چې که یو کس درته ووایي چې یو غر د یو ځای نه بل ځای ته شوی دی او تللی دی، نو دا خبره ومنه، خو که چا درته ووایي چې د چا اخلاق بدل شوي دي نو دا مه منه، ځکه وی چې اخلاق نه بدلیږي. نو حالانکه دا دروغ دي، دا خبره غلطه ده، هغه استاد نه خطایي شوی دی. هغه غوسه کې راغلی او شاګردانو ته به وایي تاسو د سپي لکۍ یئ، که 1500 کاله په نچه کې کېښودلی شي او بیا راویستی شي بیا به هم هغه کږئ، تاسو نیغېږئ نه، کاږه به یې. نو که اخلاق ښایسته کېدی نه او بد اخلاق په ښو اخلاقو بدلېدی نه، نو بیا د الله رب العالمین دا دومره پیغمبران ولې رالیږلي دي؟ پیغمبران چې الله رالیږل نو د دې دپاره رالیږلي دي چې یزکیهم د خلکو زړونه پاک شي او اخلاق ښایسته شي، قلب یې سلیم شي، زړه یې سلامت شي. او قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. نو چې زړه چا پاک نو کامیاب بشي، او که زړه هغه په ګناهونو کې ککړ که په خاورو کې ګناهونو کې نامراد بشي او برباد بشي. نو دا یاد ساتل پکار دی، دا خبره ذهن کې کېدی. که چاله غصه ډېره ورځي او که چا ژبه غلطه استعمالیږي او که چا زړه تنګ وي، بس چا سره هم نه لګي چې څوک وله خواله راځي وایي چې هېڅوک دې نه راځي، څه قسم بد اخلاقي پکې وي او علاج کول غواړي، نو الله رب العالمین والله علاج کوي، الله شفا ورکوي. انسان د بد اخلاقۍ نه خو اخلاقو ته راتلی شي. که بې صبري پکې وي، بس لږه بجلی لړله او بس شروع شي، لږه ګرمي شوله او شروع دي، لږه تبه پرې راغله او د تبې د تاوه غږېږي، وایي د تبې د تاوه غږېږي. نو بې صبري پکې. نو که چا کوشش کو چې ځان کې صبر پیدا کی، من تصبر یصبره الله، الله پکې صبر پیدا کوي او چې څوک کوشش کوي. دغه رنګې یو کس ځان کې پاک دامني پیدا کوي، ومن تعفف یعفه الله، الله پاک دامني هغه کې هغه پیدا کوي او کوشش بوله کوي. په دې مسله پوه شوئ. اوس دا خبره ده چې آیا یو انسان خوش اخلاق وي، خو اخلاق والی، نو دې بد اخلاقه کېدی شي؟ نو او بالکل تاسو ته پته ده چې بیمار روغېدی شي او روغ انسان بیمار کېدی هم شي. نو د چا بد اخلاقي هغه خو اخلاقو کې بدلېدی شي، یو بیان واوري، یو کتاب وګوري، سوچ راشي، نو پوشي بازار باندې نن سبا کیمرې ځای په ځای لګېدلي، نو چې دی غوسه کې راغلی او خپل هغه ریکارډینګ بیا وروسته وګوري چې یاره غوسې په حالت کې خو زه ډېر بد ښکارېدم، د پوزې ته مې وګوره او د خولې ته مې وګوره، دا لاسونه او دا خبرې څنګه کوم، دا خو ډېر خراب شی دی، نن نه بعد به زه غوسه نه کوم. او سم انسان د سپي په شان ښکاري او بد ښکاري، نو د هغې نه واړېږي او بد اخلاقونه خو اخلاقو ته راشي. نو دغه رنګې کم کس چې صحتمند دی بیمار شي، نو داسې ښه اخلاق والی خو بد اخلاقه شي، او د هغې ډېرې وجې دي. یو وجه پکې دا ده انسان ولې بد اخلاقه کېږي. العزل،
بس د خلکو نه چې کناره کشي اختیار کی چا څنګه راشه درشه نه کوي چا سره نه لګي نو په دې سره اخلاق خراب شي وجدا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې المؤمن الذي يخالط الناس هغه مؤمن چې خلکو سره میل جوړ ساتي او داغي نو تکم تکلیفونه ملایږي پاوې صبر کوي نو دې غوړه دې داغه چانه چې خلکو سره میل جوړ نه ساتي نو غوړه مؤمن غوړه نارینه او زنانه چې خلکو سره تعلق ساتي نو چې تعلق نه ساتي نو بد اخلاقیانه پکې پیدا شي دویمه وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس خپل عمر سیوا کول غواړي او خپل مال سیوا کول غواړي مالدار کېدل غواړي نو هغه د تعلقات ساتي نو کله چې انسان په دې حدیث عمل نه کوي او تعلقات نه ساتي نو د بیمارو کې مختی او مالیم کم وي نو چې مالداری نه وي او فقيري وي غربتي نو بس کور کې هر وخت بیا د انډیا پاکستان بارډر جوړ شوی د ملک د کور نه ګولباریان کیږي جنگ جګړې وي شور شرابي نو یو وجه غټه غدا ده چې خلک بے ځای تنهایی اختیاري نو هغه سره بد اخلاقیان پکې پیدا کیږي دویمه وجه د بد اخلاقو غدا ده چې انسان بس دومره سودایي شي او دومره غمونه په سر باندې راغستي هر وخت غمونو کې پروتي او سوچونه کوي نو دې سره د صبر هغه ختم شي او دا ویل شي دي چې الهم کسم غم خو زهر دی د زهر په شان دی زهر چې وجود خرابوي نو داسې غم وجود خرابوي او دا غم چې دا د انسان په دې زړه کې یو بیماری ده دیو چې قرآن مونږ ته بار بار وایي چې غم مکوئ ولیکن دې ته د خلکو خیال نه چې الله مونږ دې نه منع کړیو او د ابلیس چې کوم یو شی ډیر خوښ دی د مسلمانانو هغه دا دی چې یو سړی یا یو زنانه غمجن یار و غمونو کې پرته ځان نه سودای خان او سودای خانه جوړ کړي نو د شیطان به ډیر خوښ نو غمونه انسان بد اخلاق کوي وې باران کې نه پزړه مې ځای نشته واخه لرانه شي پلانې خپشي خپدي شي ټول دنیا دی خپشي پروا نه کوي دا اوس بد اخلاقی پکې راغلي ده دا څنګه کله کله انسان چې د خپل صحت خیال نه ساتي او بیماری وته ولګي نو بد اخلاقیان پکې پیدا شي ولې هغه بیماریانی دومره دردونه انسان لور کوي چې بل کس ته پته نه کنه چې د کس باندې څه تیریږي نو چې هغه ته لګ د خندا خبرو کې نو یزو پس کې مو اترا ته خنداګانې کوي نو بس غوسه شي وتا او بده ردی شروع کی پکې هغه وی یاره ما خو څه بده خبره نه ده کړې نو د جسم د صحت ډیر خیال ساتل پکار دي بیماریاں چې وجود ته ولګي ډېرې نو اخلاق خراب شي هغه په خپل کنټرول کې او اعتدال کې نه پاتې کی دیوځي دا مسله ده چې صحت یو لوی دولت ده خو بس افسوس دا ده د صحت قدر خلکو تعالی معلومیږي چې بیمار شي خو بیا وخت نه تلی فضول سیزونه بخوري او فضولیات او صحتمند خوراکونه غو بالکل نه کوي نن سبا دا غټ مرض خلکو راوته دي دا رنګي بد اخلاقی د ډیر عمر د وجوم راځي اوس یو کس ډیر زیات بوډا شو ټول شپه خوب نه دی کړی د شپې چې دی هغه اړیږي راړیږي اوس درځي وته ماشومان ټول په راغستې دي او چا راغستې دي چغي وای نو بس هغه خپل سکارون نه نو بس بیا لګي
دیو جنا زندگی داسې تیرول پکاري چې اخره پورې انسان سنا سم مصروفیت کی وي چې بالکل کور ته خوشی کیږي نه. نو دا س اسبابو چې دې سره انسان کې بد اخلاقیانی هغه پیدا کی. او په دې بد اخلاقو کې دا خبره یاد کی د ابن قیم رحم الله وای دا سمرم چې ناکار اخلاق دي د دې بنیاد څلور سيزونه دي. دې ته سوچو کې یادې کوي ښا څلور سيزونه چې داغه په وجه د انسان کې بد اخلاقیاں نه راځي. یو جهالت جهل، دویم ظلم، دریم شهوت او څلورم غضب. جهل، ظلم، شهوت او غضب. نو جهالت چې ده انسان ته یو خشه بدخکاره کوي ځکه د جاهلی کنه. ډیر خلک دي ته توحید مسله بیانوا نو هغه وی دا نوې مسلې کې یا توحید وته بدخکاری، حالانکه توحید ډیر خسته شی دی خود ته بد ور اخکاری دی جاهل دی. رفع الیدین وته بدخکاری په زور امین ورته هغه بدخکاری. داسې نور ډیر مسلې هغه ته بد اخکاری ولې دی جاهل دی. او بد شی ورته خسته اخکاری وای دا عرسونه دي او دا قوالیان دي او دا پلانې او دا پلانې هغه کارونه بدعاتو کې لګیا دي هغه ته خستخکاری دا ولي دا د کې دا بد اخلاقیان جرالي دا د صد وجه جهالت د وجه نه. نو که څوک ښه اخلاق والا جوړېدل غواړي نو ځان نه به جهالت لري کوي او جهالت په علم لري کوي. جهالت تیاری دي تیاری پر رڼا لري کوي. نو علم رڼا ده. څومره چې دا علم دی سیوا کیږي دومره د جهالت تیاری هغه ختميږي. دویم ما تاسو ته ذکر کړو سبب چې ظلم دی. ظلم په وجه ظلم څه ته وایي؟ یو شی په خپل ځای باندې نکي خودل داغه چې کم ځای دی الته کې نکي دی بل ځای کې کېږي. لکه عدل دی ته وایي چې کم شی کم ځای کې خودو لایق دی هغه ځای کې کېږي هغه مقام او مرتبه ورکي. او ظلم دا دی چې هغه ځای کې نه کېږي. نو ظالم انسان څه کوي چې کم ځای کې د خوشاله کار دی الته دی غوسه کې راغلی لکه دا واده دی دا د اختر رز ده او تا شون پړسولې ظلم پکې راغلی. د خوشاله سبب دی خلک وڅ کراله مبارکي ول ورکي او دوی د سوم مبارکي راکوي لا خو تل نه دی لا خو ټیکټ نه دی غسته مبارکیان شروع کړي. نو د خوشاله په ځای کې د غصه کوي او د غصه په ځای کې د رضای بیا پروا نه ساتي. یعنی کوم ځای کې ګناونه کیږي خلک کور کې نافرمانیانی کوي منظور نه کوي بل څه باغې غصه پکار ده نو د په رضا دي سوي نه. کوم ځای کې چې شومتوب پکار ده یعنی ګناونو ځای کې شومشا نو دې الته کې سخاوت کوي بس دنیا پیسې الوزي. او کوم ځای کې چې سخاوت پکار ده یعنی نیکه پکار کې نو هغه کې د شومشي او بخیل شي. حالانکه رب العالمین فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نو دې الټه شي دا ولې د ظلم د وجه نه. کوم ځای کې چې مخکې کېدل پکار دي نو دې رستو کیږي. کوم ځای چې رستو کېدل پکار دي نو دې هغه ته منډي وي او ورخلاص ته نشونه رستو شه دې مخکې کی. او چې عبادت ته مخکې کېدل پکار دي هغه نه رستو کیږي. کوم ځای نرمي پکار دالته سختی کوي او چې کوم ځای سختی پکار دالته نرمي کوي. نو دا دویم ظلم. دریم ما تاسو ویلو چې بنیادی وجه د بد اخلاقۍ هغه شهوت ده، خواهش پرستی.
نو خواهش پرستی سره د کې هرس راشي، شمتوب پکې راشي، پاک دامنی ختم شي، تهمتونه دا سيزونه پکې او بدکاریانو سره دې سره کار شي، خصیص ګنده کارونو سره او غضب غصه، هر وخت غصه نو تکبر کوي، تکبر ځان اوچت غني د نور نه نو غصه پکې او د غضب سره پکې کینه او حسد او بیوقوفی د سيزونو مراشي، د دې خراب اخلاقو د پاره سلور بنیادی سيزونه ما تاسو پاره لګ پوه کړی چې جهل، ظلم، شهوت او غضب. د دې نورم ډیر تفصیل له خو هغه طرف ته نزو. برحال دا یاد کړئ چې خو اخلاقونه نور خو اخلاق پیدا کی او بد اخلاقونه نور بد اخلاق. د خو اخلاقوم بچیشته دی او د بد اخلاقوم بچیشته دی. چې لږ بد اخلاقی درګراله نو دا بیا سیوا کیږي که علاج دی ولونه لکه بیماری دی رااله علاج دیونه کو به سیوا کی تر دې چې بعض وخت کې ته کینسر جوړ شي. الله دې زموږ ټول حفاظت وکړي. نو دا سیدا بد اخلاقی که چا کې رااله او علاج ځان لونه کو نو هغه به سیوا شي او بیا د بد اخلاقی علاج نه کیږي. که څوک پوکي دی بیا نه پوکي. علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے نبی علیہ السلام کله چې مون شروع کو الله اکبر به وي نو داغینه بعد مختلف دعاګانې نبی اسلام نه ثابت دي لکه سبحانك اللهم وبحمدك دا یو دعا ده، اللهم باعد بيني وبين خطاياي دا دعا ده. نو دغه رنګ دا دعا به وي چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دغه رنګ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. نو هغه کې دا الفاظ وو اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقني سيء الاعمال وسيء الاخلاق لا يقي سيئها الا انت. اے الله د خیسته اعمال او توفیق راکې او د خیسته اخلاق او توفیق راکې. دا توفیق بل څوک نشي ورکول مگر ته ورکول شي. د بدو اعمال او ناکار اخلاقونو بچ کې دین بل څوک نشي بچ کوله مگر ته بچ کول شي. نبی اسلام با دا دعاګانې هغه وختلې. یو بل حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه توجه ورته وکړي. زمونږ د درس مقصد هغه بس دانی چې ټیم پوره شي او انسان لاړ شي کورته څه فائدہ وانخلي نه. مقصد دا دی چې زړونو کې څه نه څه بدلون هغه راشي. ابو موسی اشعری رضی الله عنه نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی درې قسمه خلق دي چې الله داغي دعاګانې نه قبلې. و یو هغه کس دی چې داغه خزه بد اخلاق ده او دی ول طلاق نه ورکي. لکه بد اخلاقی کوي، بد اخلاق ده بس کیسه ختموا لري کوي چې نه پويږي. لکه قران کوم طریقې خودلې چې واز نصیحت ته وکا، ځان نه جدا کا، مناسب والو کا، د استاد طرف نه استاد خاندان نه یو پوه کس او داغي د خزه خاندان نه یو پوه کس هغه دي کینی او دا خبره دا مسله دی حل کی کبیاونه کی بس جدا کیدل پکار دي. اسلام مونږ ته دا وایي چې په خه طریقه اوسېګا یا په خه طریقه جدا شه. دا نه وي چې جنگي کار سي خو بس جدا کیدل بنئ. نبی اسلام فرمایي چې چا داسې خزه چې بد اخلاقی او طلاق ول نور کوي الله د دعا نه قبلې. دا کس دعا به هم نه قبلې چې کمکل مال ورکی. یو کس خزه یا بچی دا سیدی چاغي د مال په سمبالغ بالکل نه پويږي او مال ول ورکی. د دعا نه قبلې ولې الله پاک وی چې ولا تؤتوا السفهاء اموالکم کمکل خپل مالونه مور کې دا مال ډېر پګرانه ګټل کی. او دریم قسم کس هغه دی چې دعا نه قبلېږي ورجل باع ولم يشهد.
سشے خرڅ کو او پاغه گواه جوړ نه کو نو ګور دینه چونکه بیا وروسته جګړه پیدا کیږي بد اخلاقیان پیدا کیږي نو دیو چې ته چې اغستل خرڅول کوي خاص کر غټي معاملې وي چې هغه کې گواه ضروری وي گواه پکار ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلمان ته بد رد ویل دا نافرمانی ده سباب المسلم فسوق او یو حدیث کې راځي چې هغه کسبه جنت ته نزي چې بس هغه مالونه را جمع کوي او ګرځېدو کې تکبر کوي او خلکو له سور کوي نه ای ور سره چې مدد کوي خلکو هونه کوي دا جواز او جعذری هغه کس دی چې سغجبي او سغزړي تکبر پکې دی نو دا به جنت ته نزي او دا حدیث وګورئ دې ته ډیره توجه وکړئ ابو هريره رضی الله عنه فرمای یو سړی چې د الله پیغمبره یو زنانه دا ډیر نفلونه کوي او ډیر صدقې کوي او ډیر نفلی روزي نیوي خو لیکن بس خپل گاونډیان له په جبه تکلیف ور کوي نبی اسلام هي فی النار دا به جهنم ته ځي دا یو کس چې د الله پیغمبره پلان کوي او زنانه دا او بس هغه خپل فرض موضوع نه کوي او ډیر نفلونه ډیر روزي او ډیر صدقې نه کوي بس چرته پنیر وغیرہ وسګ راشي هغه صدقه کوي خدا خبره پکې ده چې ولا تؤذي جيرانا گاونډیان له تکلیف نه ور کوي مقصد دا دی فرض عملونه کوي او نفلونه دومره نشته ده خو لیکن گاونډیان له تکلیف نه ور کوي نبی اسلام هي فی الجنه دا به جنت ته ځي دا جنتی ده یو کس نبی اسلام ته پلانې ما ته کنزل کړي بدر دی وی نبی علیہ السلام فرمایل چې دوتنه چې یو بل ته بدر دی وی دا شیطانان دي په یو بل درو جوړي یو بدر دی وی او کچرته کې یو کس غلطی ده او د بل نه ده نو ګناه په دې لومبني کنزلو والا باندې راځي او که دی بل وته داغې نه سیوا کنزلو کړنو بس دی بیا ګناهګار شي عمر رضی الله عنه فرمایي چې هغه خلکو نزان ساته چې هغه بد اخلاقي ولی چې بد اخلاق خلکو سره بد اخلاقه بجوړيږي کاغه نارینه یو که زنانه دی قول تو ګورئ د امام ابو حازم رحمه الله وای دا بد اخلاقه انسان چې بد اخلاقی چې دا د ټول زیات انسان ته خپل هغه نقصان ورکوي او بدبختی ده د انسان لپاره ټول نمخ کې بیا د خزې لپاره بیا د بچو لپاره ولی دوی کور ته خپل کور ته راځي او کور کې ټول خوشحالي خو چې څنګه د आवाज واوري نو بس ټول او خو دی خمنډي کیو د نه یریږي چل رااله کور ته اوس په پتنې چې سوي او تر دې چې د کوم سروي کور کې وی هغه تینم تریږي چې اسنه اوس راځي مال به ډنګ را خلاصي یا مې په ګټه ولي او که چرته سپې وکړي نو هغه هم چې ده ځان راون غاړي او دیوال سره ځان جوخ کی چوس بده سکی او حتی ان نقطه لا يفر منه بشوت متختی پته وته یعنی دومره د بعضی خلک دومره بد اخلاقي چې هغه کور کې ساروتم پته چې دا ډیر بد اخلاق دي د مونږ ماسي به سوټه کې یو بعضی جاهلان داسي کور کې جګړه راشي نو کور کې بي عزت اړري باغې راکېږي په وام راکېږي او په میخ راکېږي نو کوشش وکړ دې چې اخلاق هغه خسته کړی شي ولې د چا چې اخلاق خراب وي نو عذب نفسه د خپل ځان لا عذاب ورکي او ما تاسو ویلو چې امام غزالی رحم الله هغه هم دا ویلي دي چې دا بد اخلاق دا ناکاره زهر دی انسان تباکی او رسواکی او د الله رب العالمین نه لری کوي او د شیطانانو ملګری جوړي
او جهنم په لارو باندې په دروازو باندې وردن نکي دا د زړه مرزونه دي د زړه بیماریاں دي او همیشه ژوند انسان له د جنت هغه خرابوي نو دا د دې ته توجه پکار ده دی باندې کار هغه پکار دی چې قران او حدیث کې یو شی هغه ته بد ویل شوی دی نو ځان ته نه ساته مسلمانان مؤمنان صحابه یو شی ته بد ویلي ځان ته نه ساته نو هغه فرمایي چې ان حسن الخلق هو الايمان وسوء الخلق هو النفاق خسته اخلاق دا ایمان دی او بد اخلاقی دا منافقت دی دا امام غزالی هغه ذکر کړی نو سوچو گئی او واقعي مخکې ما تاسو ته پاول کې د امام ابن تیمیه رحم الله قول ذکر کو آخر کې د امام غزالی هغه وایي چې دا ایمان کې شامل دي دا ښه اخلاق او بد اخلاقی دا په منافقت کې هغه شامل دي اوس اخیری خبره دا ذهن ته واچوي بعضی علامې او نښې چې بد اخلاقه کس په څنګه پیژني بد اخلاقه کس قلیل الحیاء حیا په کې ډېر لګي کثیر الاذى خلق لا ضررون ور کوي لاس او جبینا چانه شرمېږي نه چې دا مې پلار دې دا مې مور دا مشر دې دا کشر دې او بس تکلیف ور کوي که حیا به کې نشته ده ته خیر کار ډیر کم کوي او د جبه نه ډیر دروغجنی کذوب اللسان او کړه ډیر کوي ډیر فزول خبرې کوي کثیر الکلام خبرې ډیر دي قلیل العمل عمل کم ده فزول خبرې کوي نیکی چا سره نه کوي صله رحمی نه کوي تعلق نه ساتي او صبر نه کوي شکر نه کوي د الله په فیصلو رضا نه ده پاک دامنی نه کوي او الټا بدی ردی وی لعنتونه ډیر وی په د لعنت او باغ لعنت چغل خوري کوي غیبت کوي تلوار پکې ډیر زیاتی هر کار کې تلوار کوي بغض او حسد دا پکې وی او بخل پکې وی نو دا علامې دي چې دا سړی بد اخلاق دی او تشه غصې کوي او بخل پکې دی او دا نور کارونه نو دا یاد کوي چې د بد اخلاقۍ سره انسان د الله رب العالمین نه لری کیږي د الله غضب پې راځي او بد اخلاق انسان د خلکو نوم لری کیږي هیڅوک ور سره ملګرتیا نه خوښي چا ور سره د زړه نمینا هغه نه وي تر دې چې بعضې بد اخلاق خلکو ښځو ور سره مینه نه وي د اولادو ور سره مینه نه وي چې کین ور سره خبرې ور سره وکړو ځان ته نه لرې لرې هغه ساتي او د بد اخلاق انسان زندگی په پریشانو کې او غمونو او سوچونو کې هغه تیریږي نو کوم معاشره کې چې بد اخلاقی خوره شي نو هغه معاشرات تباہ کیږي او بربادیږي نو دا مختصر خبره و د بد اخلاق په باره کې او ډیر کوشش وکړ دي چې اخلاق د انسان خسته شي بعض وخت کې انسان وایي مون خسته عقیدی والے خو خسته اخلاق نه وي خسته عمل نه معاملات خسته نه نو دې ته توجه وکړ دا الله رب العالمین دې مونږ تاسو ټول خو اخلاق والا جوړ کړي او هر قسمه بد اخلاقونه الله پاک دې مونږ تاسو هغه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې زما والدې لا دغرنګي خويندولا دا نور څومره چې بیماران دي الله پاک دې اغیلا شفا ورکړي څوک مړ دي ما والد صاحب نور څوک مړ دي الله دې اغي ته بخنه وکړي جنت الفردوس دې الله نصیب کړي او الله رب العالمین دې کورونو کې امن او امان او سکون هغه پیدا کړي او بد اخلاقۍ دې الله پاک زمونږ د خزونه بچونه اولادنا الله پاک دې بد اخلاقۍ لري کړي چې زندگی هغه د اطمینان زندگی جوړ شي
اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.